طرف ته یو سله د خیال کوه مخکې ځای د ادیره د خیال کوه ډېر تکړه خلک سیلاب د مرګي یوړل رانیولې پره د خیال کوه او خیال کوه ګوره ازار درنه څوک نشي ګناه خپله در سره د خیال کوه. السلام علیکم ملګرو، دا بختی رحمان چاچا دی او دا خلک زی او ویډیوګانې تی کوي. څوک تی څه قسم ویډیوګانې کوي، څوک ورته وایي چاته کنځلې وکړه، څوک ورته څوک یادوي، څوک ورته څوک یادوي او دا سړی په کنځلو آماده کوي. یقین وکړئ چې بعضې وخت کې به یو سړی دا به لیونی دا به ساده وي، د ده څه به پیسې نه وي، دا به په داسې لباس کې ګډ وډ لباس کې وي، د ده پیزار به نه وي، داسې تا ته به بیکاره سړی ښکاري، انتهایي تا ته به سپک سړی ښکاري. خو چونکې داسې بعضې سړی داسې چې دا د رب العالمین ډېر خوښي، رب العالمین ته ډېر نږدې، د داسې سړي خیره رب العالمین نه رد کوي. نو بعضې مایکونو والا لاړ شي او ورته وایي په پلانکي پسې څه ووایه او په پلانکي پسې څه ووایه، دا غریب په کنځلو آماده کي. داسې نه کوي چې دته نعتونه م ورځي، دته صحیح نظمونه م ورځي، دته شاعري م ورځي، دته ښایسته ښایسته نعتونه م ورځي او تلاوت هم کولی شي. ملګرو نو که یو سړی لاړ شي او د ده نه تلاوت ریکارډ کي یا دته ووایي چې یاره ماته یو داسې ښایسته شعر ووایه لکه دا اوس چې تیر شو، یا ورته ووایي چې ماته نظم ووایه ښایسته، نو بعضې کسان د خپل پیج مخکې کولو دپاره، د ځان د شهرت دپاره داسې کار وکړي چې لاړ شي او دا سړی راقار کي، یو کس پسې راقار کي، بل کس پسې راقار کي او دی بیا کنځلې کوي. نو دی چې کنځلې کوي دا تا چې ورته مایک نیولی دی او ته ترې دا کنځلې ریکارډ کوې او بیا دا ته فیسبوک ته خیجې او دا شیر کې، نو د دې کنځلو کې چې څومره ګناه دته میلاویږي دا قمره او څونه خلک دا اوري او څونه خلک شیر کوي برابر پکې ته شریږي. او د زم چې انشاءالله رب العالمین به دته د دې کنځلو باره کې څه ونه وایي، ځکه دا لیونی دی، کیدای شي رب العالمین پې دا راونه نیسي، خو تا پې خامخا رانیسي چې دا تا په کنځلو آماده کړی دی او ته ورته را مایک نیولی دی او کنځلې پې ریکارډ کې او بیا دا فیسبوک ته شیر کې او یا دې ورته کیمره نیولې ده او راقارې او دا کنځلې کوي او ته فیسبوک له شیر کې د دې لپاره، ته ټیک ټاک ته شیر کې د دې لپاره چې زه وایرل شم، زما ته ویوز راشي، ما کنټینټ جوړ شي، زما فالوورز جوړ شي، دې لپاره ته له ده نه دا ویډیو ریکارډ کې او دا ویډیو دا ته فیسبوک ټیک ټاک وغیره دې څیزونو ته خیجې. نو دې کې چې څومره مسلمانان دا اوري په دې په ګناه کې ته برابر شریکې. نو چې څونه ملګري ځي او د دې نه ریکارډ کوي، د ده نه انټرویو کوي یا د ده نه ویډیو کوي، نو مهرباني وکئ چېرته ورته وایې مونږ ته نظم ووایې، 50 روپۍ به درکړو نظم راته ووایې، یا ورته وایې نعت راته ووایې، تلاوت راته وکړه، داسې یو شعر او شاعري راته وکړه چې هغې کې د دنیا او د آخرت زمونږ پیدا وي. نو دې سړي له ورځي دا شعرونه میرونه هم وله ورځي، نعتونه هم نظمونه هم ورځي، تلاوت به هم درته وکړي. خو افسوس دا دی چې ملګري لاړ شي مایک یې ورته نیولی او د دې سړي نه کنځلې ریکارډ کوي، ورته وایي په پلانکي پسې څه ووایه او په پلانکي پسې څه ووایه او دا غریب په کنځلو آماده کي او دا کنځلې کوي. نو کله یو ته کنځلې کوي، کله بل ته کنځلې کوي. یقین وکئ دا سړی دا که څوک راونیسي او دا په تبلیغ کې بوځي، چېرې دا تبلیغ کې لاړ شي، نو انشاءالله دا به ټیک ټاک شي. خو دا دې خلکو لیونی کړی دی، څوک یې اخوا ولي، څوک یې دې خوا ولي، څوک پې کنځلې کوي، څوک پې څه کوي، څوک پسې ډر کوي، څوک څه کوي. نو دا غریب یې لیونی کړی دی، ذهني دی نور هم ټارچر کړی دی، څه ذهني څه لیونی دی یا نه دی، خو دې خلکو لیونی کو او دی خپله هم قیصه کوي چې غوا چا نیولي و خلکو په دغه کړي و نو غوا یې لیونی کړی و. نو دا غریب دا هم دې خلکو لیونی کو، دې خلکو راوغستو او لیونی و یا نو خو دې خلکو لیونی کو. نو چې څونه ملګري ځي او د ده نه ریکارډ کوي، مهرباني وکئ کنځلې د دې سړي نه مه ریکارډ کوئ، د دې سړي کنځلې مه ریکارډ کوئ او دغه ته یې مه خېژوئ ټیک ټاک او فیسبوک ته.